بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نن د ایموتاسو موضوع دغه ده. اردو کې چین کو ته پښتو کې موتاسو ته پرشای یو پرشای راتل چونګې دا هم روزانه روزمره ژوندۍ کې موتاسو ته مخترسي نو د پرشي متعلق څه سنت دي څه آداب دي کله سړی ته پرشای ویسي چوکو ته پرنجای چوکو ته پرشای اردو کې ته چین کې راشي پرشي چولو ټایم کې په کومه څه سړی سر ټیټ کی او خلک پټه کی دار منا اور پرشای اوروغ دی وکی بعض خلک پرشای دوره تیز وکی چې دغه دوره تیز اواز وي آس پاس کوم خلک وی غاونه وړر شي غبرو شي د څه چالو شروع او دې متعلق من هم رغلیا یا کوم سړی چې پرشای کوي هغه تیز اواز سره تاسو مو ګډیر کتلی چې هغه کله یو نیم غاز دوره تیز پرشای وکی اواز سره وکی نو یې تیز اواز سره پرشای اچول دا حماقت ته بیوقوفتوب ده. کوم سړی ته ګر رسی ګر اردو کې ته ډکار یې ګر زموږ د پښتو کې دی یا پرشای څه ودرسي په کور دا چې دا ګر هم اور بعض خلک ګر څه چي خلاو سره ویته کی او زړه خلاص مورا سره زور وکي خو تیز ګر چي دا دینه هم من رغلیا او پرشي سره ماندار ما زړه زور وبوسي په زور په زیات تیز او سره وبوسي نو دې مبارکي من رغلیا چې دوستو ما ګر تیز چوي ما پرشای تیز کوي زکه چې دا خبره شیطان خواخه ده چې کوم سړی تیز ګر چوي او کوم سړی تیز پرنجای او پرشای چي دا خبره شیطان د ډیره زیاته خواخه یا بهر دې نو څه ته وګورئ کوم سړی ته پرشای وی شي وګور دا غره څنګه الحمدلله وی دې څنګه الحمدلله ویلو فرشتي ازکه رب العالمین وسریای او کدی پرشي اچول سره الحمدلله رب العالمین ویلو نو فرشتي دې پر دوا کوي چې يرحمک الله نو فرشتي هم ته جوړ کوي بهر پرشای ته سړی ته روشي الحمدلله یل سنت دي چې سړی څنګه پرشای وی شي نارو منا پرشای وی شي وایي چې الحمدلله رب العالمین یا الحمدلله اوس دې سره کوم سر کې کاس نوستا خزه دا بچای دا خپل پردای دا یور دا دوست چوکم دا محفل کو سره نوستا پرشای دې ته ویرغلو وکړه دا څنګه فورا او ته وایي چې يرحمک الله هغه دوره تیز او سره وایي چې کوم سړي پرشای چوله دا صدای ووري څنګه ته د تسلیمي لوشي سموته دي پرشي جواب وروغلو او که جواب ویر نکړلو تاخير وکړلو لیټ جواب وکړلو اگر چې جواب خو دي دا خپل اجر ملويږي خپل لیټ جواب کولو دي دا سړی ګناګور دا ورسته په کوړه دی په توبه وبسي دي فورا جواب نه درکړه بهرحال څکله هغه ویل چې يرحمک الله اوس کې څکله د کوم سړي پرشای چوله دا دې د په کوړه دا چې جواب کې وایي چې یغفر الله لنا ولکم د سیدو ته وایي یا د دوی چې يهديكم الله ويصلح بالکم دا د جواب کې وایي او د پرشي جواب ایوي پرې کول واجب دي دوباره کوم سړي ته په محفل کې پرشای بیا راوللو بیا جواب ورکول مستحب دي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په محفل کې یو کس نوستو پرشای ویرغلو هغه جواب ورکړلو دوباره څه پرشای ویرغلو هغه دوی چې بس دي زکام ده په بهر کوم سړي زکام بار بار پرشي ویسي هغه ته بار بار جواب نه دی ورکول پکور بس یو ورته جواب ورکول هغه واجب دي اګه یو ورته بیا ویرغلو زکام نه ده بیا ویرغلو بیا جواب ورکول هغه ته مستحب دي ایوازنه نه ده زړه خزنه هغه ته پرشای ویرغلو هغه ویلو چې الحمدلله هغه ته تیز او سره جواب کول پکولي او کایواز زونه خزده یعنی پیغله جوړ کړي یا زونه خزده یغه پرشي ته جواب ورکول هغه بزله کې ورکول پکور دي ځکه سون نوستي محفل کې لاستی پنځلس دي شل کا سون نوستي نو سړي ته پرشای ویرغلو او پرشي جواب یو یا دو یا څلور کا سون جواب ورکړلو حاضرونو کې بس دا دي ټول طرفه نه جواب شو خو بهتره خبره دا ده څه جواب اټول بیل ویږي ویلي ساري سړي ته اجر ملوي او که سړي ته د المنځ په دوران کې پرشای راوللو هغه د الحمدلله مې ویلي سره المزمتيږي بیت الخلا کې ټټای کې ته پرشای راوللو ازو کې دوی الحمدلله زکه بیت الخلا د ازو کې شیاطین دي ازو کې ذکر نه دي کول پکور البته کده سي زوی د ازو کې لومبي او د پردي کې نو ست پرشای دروللو بالکل یې رشي کایو سړی کمرې کې نو ست پرشای ورالو بل سړی کمرې نه بار نو ساغري دي پرشي الحمدلله ورو وکړه دا ځکه کې دوه بار هم دي ته جواب وکي بهرحال علماؤنا اکابرنا ادي په بری کې دا خبرې ثابت دي الله تعالی نو کې دي چې په دا خبر باندې الله به موږ استعمال کول تو فکر نصیب کی دا مسائل دا خبرې ذکر پکور دي بچایو باندې خزو باندې خپل ذکر پکور دي یو دوست دا خبرو خیال پکور دا الله تعالی دا موږ ته په دې باندې عمل کول تو فکر نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.